نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم सूरत निसा पिंजम पारा योगम अव्यायम नंबर आयती आयतुनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीदारी बयान शुआ वस्परी आयतुनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबीदारी नतीजा जिक्र की अल्लाह रब्बुल आलमीन बने आयत की फरमाई चाचे जमात ताबीदारी उगड़ा जमात पैगंबर ताबीदारी है को नदा इंसान का द क़यामत और द पैगंबरानों द सिद्दीक़ीनों द शुहदाओं और द नेकान खल्क़ पर सबके पास और द इंसान का क़यामत की जन्नत की नज़ीर जमाअत और बदल के पास शान नज़ूल दली आयतुन दासिरी उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो सहाबी रावी जो दुनिया की उनका कलडेर परेशान उस्ताद मजलिस तकरारू ताज़ा मुलाकात खुशी समूह परेशान कदम कल किता समंग जीविनु नमंग कफयो नमंग सासवाद राशि अफल फकंदरी तो बाखिरत के मुतासिब हमबरान पसंद किए अमम उम्मतियान के जन्नत तजालु ताज़ सरबतन मुलाकात न की नबिया बदन का कफयो जगब दुनिया के मुन कफयो साथ मुलाकात न की दो मुलाकात खुशी खुशाल तो जन्नत के उम्मतियां बता से बड़े मुलाकात संगे की दाव से जन्नत के मुलाकात की या योगल सहाबी हबशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करा ये रजिता सब दुनिया के फैसला खलक फमगदस्ता कस्ता है हसीन और जमील और फैसला खूबसूरत नजर आऊं खुदरन नमतूल और ढेर कमजोर बाखिरत के मसला तो मर्तबे रिजा जिससे वो ढेर कमजोर बदरंग तासराम जुदायु ता जन्नत बदमन सिंध खुशी का तासर पर मुलाकात करती अल्लाह रब्बुल आलमीन का आयत नाज़िल कर कि क्या अल्लाह पाक और पैगंबर ताबीदारी उकड़ा द इंसान का आखिरत के पैगंबरान सर अल्लाह पाक मुलाकात या आखिरत के पैगंबरान सर मुलाकात संग की जगह पर जन्नत के खुदा पैगंबरान मर्तबा ढेर जन्नत दागी नफाक नूर खल्क मर्तबी
ملاقات کرانی ملاقات پسند کی مفسرین مقسمہ اقوال پدی کے ذکر کے یو قول پر کتاب ذکر کی چنا لاندینی جنتیان باندې اوچتی مرتبی جنتیان الله سی ګوري لکه چمنګ په اسمان کې نور اوس په پیدا هغه لیدل ملاقات پیدا سکی لکه دی بلاندې چتونو کې او دا پیغمبران په چتونو محلات کې دی پیدا سے ملاقات کی لکه څنګه چې لاندې د سړی اسمان په نور اوس په پیدا اور بیم قول مفسرین دا ذکر کئی چې دا پیغمبران سره په ذات ملاقات کئی لکه چې سړی په دنیا کې او بشر سره ملاقات کوي کله به پیغمبران او خلفاء او علما او شهیدان دا صدیقین په دې ملاقات کوي او ملاقات په آخرت کې د دې متبعین او د پیغمبر او الله د دې پیغمبرانو د شهدا سره کې جنت کا داخلی دل داد اللہ کا فضل او پا جنت کی مرتبی ملاوی دل دا فضل عمل اللہ پچابا کے فضل کی جنت کا بداخل پا عمل سب جنت کا داخل ذکر چتا عمل کے دام اللہ فضل اللہ قدرت و فضل دی پتا چا عمل جو اس دا عمل مجھے قبول شی کو قبول بندش نو دا سینه چې ویلې چې دا په خپل عمل جنت ته الله په فضل په جنت ته او بیا جنت کې مرتبه ملاوي د چا اوچت مرتبه د چا اجت مرتبه د چا ډیر اوچت دا په عمل باندې نو فرق د مرتبه او په جنت ته یو لکه جنت ته مسلمان داخل شي دا ټول جنت مسلمانان په جنت ودا ہر عمل مطابق صداقی مرتبہ ہوتے ودا ټول اعلی اوچت مرتبہ دا ودا پیغمبران د دین افات د نور شروع کیا اوس په آخرت کې د پیغمبرانو سره د امتیان ولی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احب چا چې په دنیا کې چا سره مینه ساتل آخرت کې ود سره دغه په دنیا کې د پیغمبر سره مینه ساتلې و دا په طریقه د ژوند کې کړې د شهدا او د نیکانو خلق سره مینه و په آخرت کې الله پاک د رضی سره جنت ته داخل او په دنیا کې د ګناهګار او د مجرمان او د بیکار خلق سره مینه و په آخرت کې د رضی سره پاس الله پاک دې موږ تاسو ته د پیغمبران او د نیکانو خلق مینه او محبت نصیب تو بدی یادونه کی اللہ جل شانہ فرمائے کہ دنیا کی چا جماعت تابعداری کا جماعت پیغمبر تابعداری وکړه دا آخرت کې د پیغمبرانو سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ملاقات او دا عمر کی بیا په جنت کې دا پرنګ باندې نه ده په نسل باندې نه ده په مال باندې نه ده دا داوی په تابعداری تابعداری دی کړی وی کله د هر زمانه سړی وی الله وتا پیغمبران سره آخرت کې او دیکي او تاسو به دغه سره ملاقات کی نبی انسان ته وی چې دا الله سبحانه د طرفنا د دنیا دا مخلوق د هدایت لپاره الله پاک تعالی د نبی نماز دین ذکر شو صدیقین او خلق دي چې د الله جل شانه په معرفت کې د پیغمبرانو نه بعد به مرتبه دي ته الله پاک وحی نه کړی او مجان وي لیکن په معرفت کې د پیغمبرانو نه بعد الله پاک د نزدېک د صدیقین او دریم مرتبه د شهدا چې د الله پاک په لار کې جهاد کړی د الله د رضا لپاره د شهیدان دي او څلورمه مرتبه د عام نیکانو خلق دا هغه صالحین هغه کسان دي چې الله د پیغمبر تابعداري کړی وي او داسې عبادت کړی ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الله عبادت خدا سے شان چې الله پاک وي چې تلویني تاویل
دی ویني د اعلی مرتبه او که داسې نشي نو په داسې طریقه عبادت کو چې الله پاک تا ویني چې داسې طریقې سره چې عبادت کړي دا صلاح الله پاک ورته د دې سره د انعام والا خلق دي د دې سره الله پاک ته په جنت کې داخل الله پاک دې او تاسو د دې نیکان خلق سره مغفرت کوي الله پاک فرمایي ومن يطع الله والرسول او چې تابعداري وکړي الله پاک او د پیغمبر علیه السلام اولئک دا کسان مع الذین انعم الله علیهم دا کسان سره به الله پاک انعام کړی دی په من النبیین چې پیغمبران دي او صدیقین او صدیقین دي او شهداء او شهیدان دي او صالحین او نیکان خلق دي وحسن اولئک رفیقا او ډېر قیستری دا خلق د مرګیا په لحاظ سره ذالک الفضل من الله دا فضل دا الله پاک د طرف نه دی وکفا بالله علیما او کافی الله پاک په واخر